الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له واشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم طلباء علماء کرام اور خاص کر زمون استادان او شیوخ چنن مو تاسو الله رب العزت د غزای کی رجمه کړیو او د مختلفو علاقونا او د مختلفو خاندانونو نه الله رب العزت یو عظیم شان مقصد په بنیاد باندې چې هغه توحید دی لا اله الا الله دی لا اله الا الله دا یو بنیادی شی دی د الله رب العزت وحدانیت تسلیم اول او دې د پاره قربانیان ورکول او مال او ځان لګول او ستړي ستومنې کاول دا څه وړه خبره نه ده الله جل شانه و امن والو هر دور کې د دغه مسلې د پاره
دا الله رب العزت د یووالي او د وحدانیت د پیغام رسولو دپاره رجال پیدا کړي دي. انبیاء علیہ السلام الله جل شانه د دغه پیغام رسولو دپاره الله دنیا ته رالېږلي دي. بیا پس د انبیاء او اندرنګې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نه بعد بیا په هر دور کې الله رب العزت د دې مسلې د پیغام رسولو دپاره د الله د وحدانیت او د توحید په هر سلو کالو دور کې الله رب العزت رجال پیدا کړي دي. داسې خلک پیدا کړي دي چې هغو بیا نه خپل ځان ته لیدلي دي، نه خپل مال ته لیدلي دي، نه خپل د ځان ځني عزت ته لیدلي دي. دا هر شی د قربان شي خو چې لا اله الا الله د دې پیغام خلکو ته ورسیږي. دا الله د یووالي او د وحدانیت پیغام خلکو ته ورسیږي. خاص کر په دور حاضره کې په موجوده دور کې الله جل شانه دغه کار چې تاسو سوچ وکړئ په ټوله دنیا کې فکر وکړئ نو دې دپاره الله رب العزت شیخ القرآن رحمت الله علیه خاص کر مو تاسو دغه خلقو دپاره الله جل شانه دې خدمت الله جل شانه دې نه واخستل. زویم کچری شیخ القرآن رحمت الله علیه دا مشن نوې شروع کړه، دا کاری نوې شروع کړه، نو دا خلق به په کوم تیارو کې پراته وي، بدعات او رسوماتو کې به پراته وي، پر رسم او رواجونو کې به پراته وي. نن چې ته توحید پیژنې، نن ته د سنت او د بدعت په مابین کې فرق پیژنې، نو په ایمان ووایې دا د چا والا قرباني دی؟ دا د شیخ القرآن رحمت الله علیه نور الله مرکده دا د هغه قرباني دی. ورنه نن په کومو درګاهونو کې پرته وی دا خلک، نن چې دی تا پہچان وکړل د دیوبندیت، تا پہچان کړی دی د سنت وده پیژندل، دا د هسې نه دی پیژندلی. هغې نه اخوا سوچ وکړه نورو علاقو کې چېرته دا پہچان کېدلی شي چې نن مو تاسو پیژنو. دا د الله رب العزت فضل و چې الله رب العزت د مو تاسو ته د دې پیغام رسولو دپاره او د قرآن او د سنت خدمت کولو دپاره الله رب العزت داسې مرد مجاهد پیدا کړی و. ولې خلک شته دي ځان ته مسلمان وایي، نن لا اله الا الله وایي، خو لیکن د لا اله الا الله په مقصد نه دی پوهې. ډېر داسې خلک شته دي ایمان دعویدار شته دي، په شرکیاتو کې مبتلا دي که نه دي مبتلا، بدعاتو کې مبتلا دي او که نه دي مبتلا. ډېر خلک شته چې مبتلا دي. لا اله الا الله نشتا دی حاجت روا مشکل کشان، اولاد ورکاول والا حاجاتونو پورا کونکے، د نفع او نقصان مالک الا اللہ مگر سوکتے یکیوں اللہ جل شانہ دے. اللہ نہ سوا بل سوک د نفع او د نقصان مالک نشتا دے. اللہ فرمائی آکسان چه تاسو ربلے مانا سوا ورطا چگوائے، مانا سوا ورطا رمادت شوئے، مانا سوا ورطا چگوائے چگوائے رمادت شوئے. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اغو ند نفع مالکان دی ند ضرر مالکان دی، خپلو ځانونو ته د نفع او د نقصان اختیار نه لري، نو بل چا ته اوس د نفع او د نقصان ولا اختیار ولري.
بلکہ اولیاء اللہ تا محتاج دی، ملائک اللہ تا محتاج دی، انبیاء اللہ تا محتاج دی، ٹول کائنات اللہ جل شانہ تا محتاج دی، ٹول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء اشرف الکائنات اشرف المخلوقات چې دا تمام انبیاء او خوبیانی الله یوازې په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې جمع کړی دي. لکه یو شاعر وایي، بیا خپل خبره ترجم، لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد. لكل نبي في الأنام فضيلة، ہر نبی دپارا پخبل امت کے او خلقو کے مقام او مرتبے او د صفاتونو خواندانو وی اغا طول اللہ جل شانہو پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدی کچا کی د بہدری صفت ہو اغا پا محمد رسول اللہ کے موجود، کچا کی د صحاوت صفت ہو اغا پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجود. دا سے طول صفاتونا چکم دا انبیاء خو بیام اللہ تا محتاج دے، بیام چھ دے اللہ تا محتاج دے. اللہ فرمائی کل اے زما خبیبہ دے حلق تا ہویا دی مخلوق تا ہویا قل لا املکو لنفسی ضرا ولا نفعا. اے خلقو زوق پر زان دوبارہ ند نفع اختیار لرما او ند ضرر اختیار لرما. امام الانبیاء اشرف الکائنات چاغا حجت روا نہ دے، اغا مشکل کشا نہ دے، د نفع او د نقصان مالک نہ دے. نو یو پیر پاکیر، یو ولی، یو بزرگ، یو عالم او یو مفتی چی دے اغا بس سنگے دتا حجتو نہ پورا کی. اب سنگے دستا مشکل کشاو گرزی گی. مشکل کشا سوکتے، جواب را کے سوکتے، حجت روا سوکتے، نفع نقصان ملک سوکتے. اللہ دے اللہ فرمائی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. تانا تکلیفنو لرکاون کے کس زارر در تورسیگی، مشکل در تورسیگی. اللہ فرمائی مانا سوا بل سوک داغے لرکاون کے نشتا دے. اگا خلق چی تورنا مدتو نگواڑے، حجتو نگواڑے، مشکل کشے گنے، اغا با قیامت پا ورد باندے کلے اللہ فرمائی چی ذرا پورتا کما او بوئی او خلقو تا للذین اشرکو مکانکم ثم نقول للذین اشرکو مکانکم انتم وشرکاؤکم. اللہ فرمائی بیا بمون اویو او کسانو تا چی شرکی کردے ودرگے تاسو خپلو زائنو باندے او ستاسو شرکان دم ودرگی کم تاسو اللہ سرا شریک گرزولیو. اللہ فرمائی فزیلنا بینہم، فزیلنا بینہم منبا ددیو پا مابین کی جو دوالے راولو او دا شریکان بورتوئی وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون. تاسو خو مونگ عبادت نہ دے کرے، مونگ تم بندگی نہ دے کرے. اب وہ دوئی چے ولینا مونگ خوش پاورد تاسو تپرتو پسیدو باندے نظر او نیاز مکاولے درگاہنو کی پراتو توافن مکول جرگان مو درتوالے.
ولې ډېر څه مو کړي دي دا به ورته وایي چې مونږ خو نه یو خبره فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم مونږ ته خو پته نشته الله ګواه کفي دی په مابین زمونږ په مابین د ستاسو کې بلا خبره څه دی ان كنا عن عبادتكم لغافلين مونږ خو د ستاسو د عبادت نه خبرو مونږ ته خو هیڅ پته نشته دی دیو وایي چې نه چرچڼه او چرچڼې پیژني الله فرمایي چې نه خبر ندی خبر ندی کله الله فرمایي والذین يدعون من دون الله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اغا چې دیو ورته رمادت شوی دیو ورته چغي وای حاجت روای غني مشکل کشای غني اولادونو ورکون کی غني بیماریانو لری کون کی غني الله فرمای لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اچھے ہم نشی پیدا کولا خپلا مخلوق تے خپلا محتاج دی چیشے نشی پیدا کولا خپلا مخلوق تے اللہ رب العزت پیدا کری دی دویم اللہ فرمائی اموات غیر احیاء وما يشعرون ايانا يبعثون الله فرمائی چمڑ دیمڑ وما يشعرون ايانا يبعثون اس پتا ورته نشتا دی چې کله به مونږ راوچتولی شو بس ختمو خپل ځانا خبر ندی چې مونږ به کله الله جل شانه د قیامت په ورځ باندې الله جل شانه روچتای اندرنګي الله جل شانه بل ذکی فرمایي ما یملکون من قطمیر اغا د کاجوري د پوټکی برابر اختیار هم نه لري اغا چې تاسو شپه ورځ مدد کوي چغه ورته وي پدې کې اولیاء هم داخل دي پدې آیاتونو کې انبیاء هم داخل دي پدې کې چې د پیر فقیر هم داخل دي هر شی پدې کې داخل دي اولن تن دا مراد مجزن تن بوتان مراد حقیقتا تن څوک مرادي دغه اولیاء نور مشرکان هم داسې کم عقل نه و چې هغه کاڼي خجت روا ګڼل اصل کې د نیکو خلکو شکلونه جوړ کړي نو الله فرمایي چې دا به مخکې چې د الله رب العزت ذکر کوي بل آیات کې چې سب وایي یا الله مونږ خو قیامت په ورځ باندې به دا ورته وایي چې یا الله مونږ خو خبر نه یو مونږ ته پته نه وه چې تاسو مونږ ته چغې ویلې دي ان كنا عن عبادتکم لغافلین یقینا مونږ خو د ستاسو د عبادت نه چې شو نه خبره وو مونږ ته پته نشته دی یا الله کدیو مونږ ته چغې ویلې دي مونږ نه مداتونه غوښتي دي خو مونږ ته پته نه وه نو اوس اے مومنه اے موحده چې کله ته خبر شولې مشکل کشا الله دې نو خالق هم الله دې رازق هم الله دې مالک هم الله دې نو بیا د اولادونو د پاره باباګانو پسې درړې موایا الله رب العزت فرمایي یخلق ما یشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكورا چاہتا اللہ وغواړي جنکه ورکی چاہتا چې الله وغواړي نرینا بچي اولادونه ورکی چاہتا چې الله جل شانه وغواړي شخنډي وګرځوي الله رب العزت مو تاستا
په دغه او توحید او په سنت باندې په دې عقیده باندې استقامت را نصیب کی الله می دغه شی مینا محبت او اتفاق اتحاد همیشه د پاره قائم او دائم لري الله رب العزت شیخ القرآن استاد محترم الله رب العزت دې صحت او په عمر او په علم کې برکت واچي هر قسم مشکلات او فتنو فساتونه وستی دا چې دی در په در ګرځيږي هلاکه په هلاکه باندې مو تاسو د پاره چې مو تاسو د انسانانو مستقبل آینده همیشه راتلونکي زندگی چې دی هغه جوړش دا د شرکیات او بدعات او رسومات نه پاتش مختلف وي وتا بل ورځ ما یو ویډیو کې ولیدل موبایل باندې نو ما چې دې سترګو نه وخ روان شوي ولی چې داسې انسان سره دی چې د ناس ته چې هغه د دې خاطره چې مونږ جماعت چې دی دا متفق وي اتفاق اتحاد وي قائم دائم وي ایوه د پاره ورتل عاجزي کول دا چې کوم د دې وجنه چا په خبرو باندې لمسیدل دوکه کېدل نه دی پکار دا میشن د انبیاو میشن دی دا چا میشن دی دا د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام میشن دی نو دې د پاره چې دی ملی او زنی قربانی هر وخت ور کول وما علینا الا البلاغ باطل کا متحد خطار دے پنج پیرے باطل کا متحد